किताब फितरत के सर वरक पर जो नाम अहमद रकम न होता, ये नक्श हस्ती उबर न सकता, वजूद लौहो कलम न होता। ये महफले कुन फका न होती, जो इमामे उमम न होता। ज़मीन न होती, फलक न होता, रब न होता, जम न होता। जनाब सदर मोहतरम और दगे इलाके अजीजान मुसलमानान उरुणो, नंद तासु सरा दयो मजहबी इज्तिमा पहवाला द खबर कोलो मौका अल्लाह ताला पलासरा उस्ता समुख्तसर वक्त की सो बुनियादी खबर दता सो खिदमत के अर्ज को और आगा खबर पदे मौजू च मौजूदा दुनिया के ताम इंसानान और बिलखुसूस मुसलमानान ददे कम मुश्किलात नतीरेगी। आखिर दगा मुसलमान चियो इलाहियो इल्हामी दिन वर सरदे देवले दगा मुश्किलात न दो चार दे देवले जलीला दे देवले दरुस्वाए शिकार दे। हालांकि दा अल्लाह ताला कुरान दा खबर पर वाज़ेह अंदाज कई, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तासु बाने बुज़दिली बन राजी और तासु ब फिक्र मन की गई और गमजनी गई ना, खुशर्त दादे का तासु मोमिनान ये ओ जमुंगा दा दावादा चे मुंगा मोमिनान खुयू कलिमा मुवयलदा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। होश दे कलिमे तकाजा बांधे मां उता न जान पोए करे दे और न मुद पोए दो कोशिश करे दे। अवजीजानो दो चीजों ने बुनियाद दी, मरीज बंदा यौ दागद बीमारा तशखीस कि बीमारी सदा बसा औकात मरीज इलाज कई जरगुन रुपये लगई खुद फाके पजायबा ने बीमारी के इजाफा कीगी। दागे दो वजह के देशी यौ दा चे असली बीमारी ला तरोस तशखीस से न दा द तबीबानो डॉक्टरानो डायग्नोस सही न दे अगई पोई न दी चे दे मलगरी त बीमारी सदा और द्वेम खबर अदा की देशी कि बीमारी मालूम करेदा खोया दवाई अगे सर मुनासिब न दा या इलाज सर परहेज न दा सड़े ला ताल्लुक दे और या दे दवाएं पर तरीके इस्तेमाल बाने पोई न दे। उस दा को टोल उम्मत एहसास दे कि मरीजान यू अकीदम मरीज अदा
عمل مو مریض دی. اوس دا بیماری صدا او چرته نه لګیدلې ده او د کم قسم بیماری ده او چې دا بیماری تشخیص شي نو علاج څه دی؟ دا هغه علاج طریقه څه ده او بیا هغه علاج سره پرهیز څه دی؟ کني قران کریم خو وي ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. تاسو به ډرپوک نه یی، حالانکه په دغه آباد دنیا کې د مسلمان نه زیات ډرپوک قوم شاید چې د خدای دی آباد دنیا کې بلوي، ځکه خدای د اغیار په دروازه پروت دی. اوس دا بوزدلی داراله چرتنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائے ستداغ علیکم الامم کما تدعى القوم الى قصعتها. د مسلمانانو نه علاوه نور اقوام او اغیار دا بستاسو د حلف کولو لپاره د تاسو د ختمولو لپاره یو بل ته داسې بلنې او دعوتونه ورکوي کما تدعى القوم الى قصعتها، لکه اوږي ته چې بلنه ورکول شي د خوراک تالی او شکری طرف ته روټه راشي، جمله خلق چې د روټه په انتظار ناشته یو هغه ګټ کې یو دا ګټ کې یو دو دی پکې لاندې د یو بل आवाज ورکی را پاسه لکه روټه رااله هغه دل आवाज ورکی را پاسه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل تاسو نه به د خوراک کاسه جوړی، اغیار به یو بل دعوت ورکوي تاسو د حلف کولو لپاره. اوس عزیزانو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس کوي او نحن قلیلون یومئذ، جی مونږ به دغه ورځ باندې شمیر کې لګي یو زکه افرادی قوت بنی را سره زکه کسان به کم یو زکه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم زکه افرادی قوت داوم ځان له یو د خدای عنایت او مهرباني ده. دا چین ده کنه چین دای سره څوک جنگ نه کوي د ټیکنالوژي د وجه نه. د امریکای یو صدرو هغه مونږه اپالو جوړو، مونږه په اپالو راکټ باندې سپوږمۍ ته ځان رسو. او چینیان دوره مخلوق دی کله یو بل پوغو ودرېدل نمونه بولاندې سپوږمۍ ته رسیدلی. ځکه یو د خدای دنیا ده. ما اوس په لار یو ملګری سره خبره کوله، ماینه بم ختمول شي او نه ایټم بم ختمول شي او د خدای قهر دی. نو افرادی قوت دا ځان له قوت یو اسلحه ده، یو اعلی وسیله ده. صحابه کرام عرض کو خبر باندې پويږي خو نه ژوندۍ پويږي صحیح پويږي ځکه دا خبره بس د کوي. نو ما اوس ملګرو سره خبره کوله چې دا دین زمونږه شریکه ذمہ داری ده. دا د مولانو ذمہ داری نه ده، مسلمانانو ذمہ داری ده. د مولانو ذمہ داری ده کنه مسلمانانو؟ خو مولانا به زدکه اوس اسنه ته چرته بل ګن بلا ور وړي ځکه ته ګډ وډون دیکړي چې تا ته سیاسي لیډر په سټیج وای چې زه په اسلام خپويږم، ما ته زدکه د پاره چاره سرټیفیکیټ ضرورت نشتا، زما د مسلمانانو لپاره چاره سند ضرورت نه. موږ ورته ملګریا دا خبره ده لکه د اوخ په و بند غلطه ده.
ذکر راځه یو خبره باندې سوچ کو ډسپرین ګولای کالپول او پیراسیټامول کوډین او کفکول د ټوخي لپاره تبه لپاره سردردی لپاره د کوسو د اټیمار او دکانداران خرڅي خو قانونا د دې ملک قانون غي د دې کاروبار نه پریوینټ کوي او منع کوي او ورته وایي چې ته چون کې سرټیفاید نه فارمیسی کونسل والا سند درکې ته په ګولای پويږي لہذا که څوک په کمپلینټ وکي ناغه ته قانوني سزا ملاويږي. اوس عزیزا د انساني بدن لپاره د یو سلورنیس ګولای دا خو سرټیفیکیټ او سند غواړي او دا دین ما په خیال ډیسپلین نوم لاندې شه دی یا دا کالپول نوم زیات لاندې او ذلیل شه دی جی چې ته مولانا په ځان نه پوي او هر ایره برا پاسی ابزان اتاټي غني چې دا زس کومنټري کوم دغه دین دی ښا بیره کوم زمونږ دی غر ککړه خو چې بس څوک دا چې په لاجیکل انداز باندې او په منطقي انداز مونږ ته خبره شروع کی بس مونږ لار چړي یره چې ډیر ماهر سړی دی ډیر په دین باندې پوهه دی نو مونږ و سړی دی مستقل خر خلکای ورپورې لانه شوی ښا کني دی خر خلاته اوس ورپورې لګ دا خدای والے د سره دین په ډیفینیشن نه پويږي دا خدای واهله د سره دین د منابعونو نه خبر دا خدای په قهر اختا د بنیادی عقایدونو نه واقف او بنیادی عقاید دا په دین کې د فندامنټل لاز حیثیت لري لکه په یو ملک آئین دا حیثیت لري د فندامنټل لاز او د بنیادی قوانینو د اساسي قانون وای اوس ما طرف ته وګورئ تدل یو سکول جوړه یو رفاهي اداره جوړه یو بل انسټیټیوشن جوړه یا حکومت جوړي سرکاري سطح باندې تی جوړه پنځي او پرایویټ سطح باندې او داغي د چلو لپاره یو دستور مرتب کې یو قانون مرتب کې نو دا قانون به ال لاګو کیږي او ال بده نافذيږي په دې اراده په دې اداره چې د پاکستان اساسي قانون یعنی آئین سره داغي ضد نه او چې د دې کومه دفعه د پاکستان د آئین خلافي نو must not be implemented د هغه د نفاذ تصور په دې ملک شته نه او کتر هغه دفعه په حواله د پاکستان عدالت تلاړي نو ستاد ادارې معاملات ستا پاغه دستور باندې غي ډیل کوي چې ستاد ادارې دستور شته جی او رجسټر اداره ده رجسټریشن والا ته دا دستور داخل کړی دی هغه ضابطه عدالتي تور د تا په اداره باندې لاګو کوي الا چې هغه د پاکستان د آئین خلاف نه نازیزان او بنیادی عقاید دا فندامنټل لاز دي دا بنیادی قوانین دي نو چې سو پورې تا بنیادی عقیدونه نه خبر نو تا ته دا حق جا درکو چې د خدای قران تشریح کا تا ته دا حق جا درکو چې د پیغمبر علی السلام سنت تشریح کا تا ته دا حق جا درکو چې د عقل اسونه په دې میدان کې ور اوسغلوا نو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا صحابه تاسو کوي او نحن قليلون يومئذ جمون بدغه ورځ باندې لګیو شمار کې زکه به دا خلک مونږ باندې راغونډيږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جواب ورکړ لا بل انتم غثاء كغثاء السيل تاسو به ډیر دومره یی زیات به دومره یی لکه د پشکال باران وشي سیلاب راشي په کند کې په خړ کې او څومره خسو خاشا کې را روان کړي څومره ګندخړی را روان کړي څومره زګونه را روان کړي سشمیر کېږي وایي سشمیر کېږي حضور پاک تاسو به دومره ډیر یی لکه د سیلابي او بو مخ باندې خسو خاشا د سیلابي او بو مخ باندې جاګ د سیلابي او بو مخ باندې د خلپل ډیر به دومره یی
خو تشبیه ډیر عجیب ده ډیر بم دوري او بے معنا بم داسې لکه دغه زګ بے صفته بم داسې لکه دا خسو خاشاک بے فائدې بم داسې لکه دا خلپل بوګبي کوټلی بنئ تکاسب بدر کني تخلخل بدر کی کوکله بي لکه غزک چې کوکله ده بلکې صرف کوکله نه ده دا خپل وجود ډیپند اپان واټر دا زک په خپل وجود کې دغه ته محتاج دی دی اوبو ته کله اوبو په سرفیس وی په سطح نو باقی دی اکدا اوبو ولا د ویخ نه وباسي یا دا زک د اوبو نه څنګه تکي نو 15 منټه تیر کی کني لسته تیر کی لس منټه بعد د خپل وجود هغه لار ایواپوریشن وشو او لار ور ختم شو خپل مستقل وجود بیا قران کریم کې هم الله تعالی دا خبره ذکر کوي فاحتمل السيل زبد الرابيه فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال الله تعالی فرمایي مثال ورکي چې د حق او باطل مثال یا د باطل د وقتی غلبې مثال او د حق د وقتی کمزورای مثال داسې دی لکه سیلابي وبو باندې را روان زګ دا زګ فار ټایم بینګ د دې وبو د پاسه غالب دی وبې پټې کړې دي په سرفیس باندې دی روان دی په سطح دی روان دی خو الله وی فاما الزبد فيذهب جفاء دا زګ که اوس د دې حق نه راپورته کې د وبو نه را څنګه تکي دی به وڅ به معنی دی واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض او هغه وبو چې انسانانو لپاره خیر باعث دي حیوانات ولو بکئی فصلونه ولو بکئی وطنونه ولا آبادی دای سیرابی هغه باقی پاتی خلکو ته بنفع ور کوي اوس عزیزانو نبی کریم علیہ السلام فرمایل ولکنکم غصاء کغصاء السیل صحابه کرام بیا تاسو کوي جشمیر کې بزیات یو نو دا کوکله بولیو دا بوګه بولیو دا ډډ بولیو دا بیمانه بولیو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل اصابکم الوهن تاسو ته وهن رسیدلی اوس وهن نبی علیہ السلام بیماری خو دلا لکه یو سړی ته سوکوي ته زکام والے بل ته سوکوي تا ته تپیدق دی بل ته سوکوي تا ته کینسر دی بل ته سوکوي تا ته گویا پلورسی دا بل ته سوکوي تا ته هډیک دی بل ته سوکوي تا ته تبا دا بیماری معلومه شو حضور پاک فرمایل اصابکم الوهن تاسو ته وهن رسیدلی اوس یو ملګری هغه ته چاوي چې تا ته ایډز لګیدل دي سا غریب ساده زمیدار سره دی اپ ایډز یره دا ایډز څه شي دی دا ایډز ته وای نو بیا به ډاکټر ورته د ایډز تشریح کوي چې دا داسې قسم یو جرثومه ده او داسې انداز سره لګي نبی علیہ السلام صحابه کرام ته وی دغه امت ته د وهن بیماری لګیدلی ووهنن د وهن بیماری صحابه کرام ته پوښ کوي ومل وهن یا رسول الله جی دا وهن څه شه دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته تشریح وکړه حب الدنیا وکراهیت الموت یو د دولت حرص ماده پرستی میټیریل اپروچ صرف مادیات په روانې دل او دویم د مرګ نه یرا چې ځوان باندې ډېر مینه او عزیزانو هر ماده پرست سره دا د مرګ نه انتهایی یریدون کوي غریب سره دغه په سر تار نه لري په چاکار نه لري بس یو سره د ژوندې نو ویډیو کمړي کې نمبر دي شي دی وجه نامومن به تاسو کتلی چې په جنگ کې مالدار سره چې سره جنگ ومي د خبره باندې غلې پاتې کیږي ځان نه وځني ښه غریب سره ورزي غر له سر راغلاسي ښه غریب سره دی ورزي بس غر له سر راغلاسي عزیزانو اوس نبی کریم علیہ السلام فرمایل چې وهن حب الدنیا ستاسو میټیریلستیک اپروچ دی ستاسو مادي جدوجہد دی او ستاسو ماده پرستی دا او چې کله تاسو ماده پرستی نه د قربانای جذبه به تاسو نه وځي ځکه قربانی هغه فرق کول شي چې د ځان موجود نه متصور کوي ځان معدوم متصور کوي یعنی دا وای چې ځکه یم نه یم دی او کنه ما نه دی تاسو ګورئ د دې 65 په جنگ نن مونږه سمناول کوم ورځ
یوم دفاع مناوله. نو ما بل از یو ځای اجتماع کې وموي ما 14 اگست مناوو یوم ازادي ده، 7 ستمبر مناوو دا څه شي دی؟ دا یوم دفاع ده، یوم فضائیه ده، یا یوم دفاع ده یوم فضائیه څه بلا ده. او ما دا دسمبر سنه 71 والا ورځ بسوک مناوي. ځکه دا کارو مونږ کړی کدا بل څوک راغلی سالار صاحب دا چا کړ؟ دا پاکستان چې 14 اگست باندې جوړو په 71 دسمبر کې د هلاک چا کو، د نیم چا کو، د دولت چا کو. نو ما سالګری او مناو خو سره برسیم کړه مناوي کا سالګری مناو خو کړه برسیم مناو. دا د یو قوم د ټولو ستره بدبختی ده چې د خپل نقصان احساس ورته نه کیږي، د خپل خامه احساس ورته نه کیږي. آنکس کې نه دانت و نه دانت کې نه دانت در جهل مرکب ابد الدهر بماند. او آنکس کې نه دانت و بدانت کې نه دانت او نیز خری خیش به منزل برساند. فارسی او شاعر وایي چې هغه کس چې دې نه پويږي او په دې هم نه پويږي چې نه پويږم، د خپل نه پوي ورته احساس نه، نو دې با فار ایور په ایور لاسټینګ جهالت کې بپروتي، سر به غټه ګوتل راشي، ځن کدل به شروع شي، خدای بر جهل د میدان نه بار نه وځي. او واکس کې نه دانت و بدانت کې نه دانت. یو سره نه پويږي خو په دې پوښې ز په دې خبره نه پويږم. او نیز خری خیش بمنزل برساند. صاحب وای چې دې به خپل خربانه منزل مقصود ته ورسي. ځکه سړی د کله دا احساس وشي چې په دې خبره زه نه پويږم، ناغه کې بیا تجسسي چې چانه او په دې خبره باندې پوښم لګیای ته پوس کوي. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي انما شفاء العي السؤال. یو سړی چې نه پوهه دی داغه علاج دا دی چې هغه د پوهه نه ځان پوهه کی. قران کریم کې الله تعالی وایي فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تاسو د سکلفل خلقنا اهل ذکر وي، ذکر دا سکلفل نستوي، د سکلفل خلقنا د دانشمندانو نه دا غفن او د میدان د ماهرینو نه ځان پوهه کې ان کنتم لا تعلمون. یو خو اهل ذکر وي، اهل علم ونوي. که اهل علم ویلوي نو ممکن ده چې ذهن به دې طرف ته منډه کولا چې سوال به صرف قران او سنت کې دین علاوه په نور معاملاتو بزان نه پوهیږي. او دویم ان کنتم لا تعلمون د پاره صله ذکر نکړه، مفعول ذکر نکو، اوبجیکټ ذکر نکو چې په سره پوهیږي نو تاسو کوی. نه الله تعالی دغه سه محمل پرې خو دو چې ان کنتم لا تعلمون. خو چې په کومه خبره نه پوهیږي نو دا غفند ماهر نه تاسو کا د سرخوږي دوايي سره. نو الله تعالی وای فزیشن لور منډکا جی د پینټساید علاج څه دی؟ نو الله وای سرجن لور منډکا. د چت کې وبرازي باران والا نو خدای وای چې هغه څوک د دې هغه پروفینګ کوي هغه لور منډکا. ټیپ ریکارډ صحیح ریکارډینګ نه کوي نو الله وای میکانیک ته ور منډکا. پنکه صحیح کار نه کوي نو خدای وای الکتریشن نه تاسو کا. او اس کا پنکه کار نه کوي او تاسو سالار سے دلاله چې سالار صاحب ته د جمعیت العلماء سالار دا پکې پس څه جوړیږي. ناغه به ورته وای چې ما نه خدای عسکري کار ته پوس کوا چې د جمعیت عسکري تنظیم بسنګ منظم کی زما هغه ذمہ داری ده په دې فن خو. نو الله تعالی وی فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. د سکلفل خلقونه تاسو کوي د میدان د ماهرنا چې کله تکم میدان کې د ضرورت پیدا شي د هغه میدان د ماهر نه ځان کویوا. نازیزانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل اخوف ما اخاف علی امتی فتنه الدنیا. ډیر خطرناک شی چې د امت په حواله زداغه خطر محسوسوم هغه د دنیا والا فتنه ده، دغه دولت والا فتنه ده چې کله سړی کې حرص دنیا والا پاتې شي د اقدار او اخلاق د جمله هغه هیومن نامز دي انساني اقدار داغه بالکل جنازه وزي بیا دی والله کبدی د پاره انساني رشته پیژني جواب لکه دا کوي پیژني. کبدی د پاره اسلامي رشته پیژني. کبدی د پاره جماعتي رشته پیژني جی. کبدی د پاره خوني رشته پیژني. بیا د رور نه لا تعلق کوي، بیا د پلان نه لا تعلق کوي. ذکر د هدف یو شی وي چې مجھے دنیا حاصل کرنا ہے چاہے جیسے بھی ہو. نبی کریم علیہ السلام ذکر فرمایل حب الدنیا راس کل خطیہ. دا حرص او گریډ پیدا کېدل دا د هر ګناه جوړ دی،
دا د هر ګناه اصل دی او انګريزانو به عینه د حدیث دغه الفاظ ترجمه کړل د زمونږ لیټریټ طبقه فزاید دی چې د پیغمبر علی السلام قول کوټ کی د پیغمبر علی السلام د دانشمندای خبره حواله ورکی ای وای چې د انګریزای غضرب المثل چې لو اف دی منی از دی روټ اف آل ایونز د دولت محبت د ټولو برایانو جوړ دی الکه خدای دې ورکا ستا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره دوی نه ډیر وړاندې کړی دا چې حب الدنیا راس كل خطيه لو اف دی منی از دی روټ اف آل ایونز نبی کریم علیہ السلام وی چې د بوزدلې بیماری به تاسو ته لګېدلی منبع به سي سړی ډاکټر لاسي ډاکټر والله سني سینه باندې ولا سټسکوپ کی دي جستا خو تبدا او سینه باندې د بلغم سر دی سر باندې هم درد دی سړی ورته وی آو نا ډاکټر ورته وی چې فساد د ټول د معدې د حاجت ته څنګه دی دی ورته جی حاجت خو می سخت دی یا معده کې می تاو دی لہذا هغه ورته اګرال گروپ سيزونه ورکی اګرال گروپ یا سیمیکوټای دا سيزونه ورته ورکی چې کومه در صالحه شو دغه د بیماری منبع ده د دې فاونټین دی سردردی به ختم شي تبه به ختم شي سینې والا بوج به ختم شي نو نبی کریم علیه السلام وی چې بیماری خود بوزدلای ده خود دې بوزدلای ده بیماری شروع چرته ده نه نو فاونټین یو خود چې حب الدنیا وکراهیت الموت یو دولت والا گرید او حرص او دیم د مرګ نه یره نادیزانو اوس امت نن پتامه دنیا کې په دغه ذلت او رسوای اخته ده وجه صدا چې دا عقیده هغه شان ټینګ نه پاتې څنګه چې پیغمبر علیه السلام د صحابه عقیده و څنګه زموږ د اسلاف عقیده و دی وجنا علامه مرحوم فرمایي گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار تو گفتار وہ ثابت تو سیارہ آ کردار والا خلقو تو ثابت وہ سیارہ آ کردار والا خلقو تو صرف وینا والا سڑے اغا گویا یو متحرک قسم خلقو او ته یو جامد ټایپ سره صرف خپل ځان ویني انساني دنیا باندې نظر نشتا وہ علم و فضل کی حامل کتابیں اپنی آبا کی جو دے کے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ اس عزیزانو اسلام او د مسلمانانو حکایات او واقعات د افسانه په شکل خمونګه جمعات کې بیان کو د تاریخ په اوراقو کې وګورو خو زمونږ دې سره تړون څومره دی انا لله و انا الیه راجعون یو شامی عالم دی علامه امیر شکیب ارسلان شامی عالم دی علامه امیر شکیب ارسلان هغه گویا یو کتاب لیکلی دی فال اف اسلامیک ورلد زوال العالم الاسلامی دی فال اف اسلامیک ورلد یو خبره پکې لیکلې ده اسلامی دنیا ولې ذلیله ده مسلمانان ولې ذلیله دي حالانکه تاسو نظر واچوي دا اسلامی دنیا ټول په یو ځای مجموعي پرته ده او د کفر دنیا منتشره ده د کفر دنیا څو د سمندر نه خوا پرته دي څو د مسلمانان نه خوا پرته دي یعنی د کفر دنیا منتشره او اسلامی دنیا په ګروپ کې وګورئ د دنیا په نقشه وګورئ ټول یو بل سره په پاونډ لګیدلې دي نو سره کنه هزار ټول یو بل سره په سرحد لګیدلې دي او بیا د دنیا په سنټر کې د ګلوب په دامیس کې دي د سرکل په د مرکز کې دي د غځای باندې قبضه ده یو دویم هاټ واټر ګرمه وبو چې د تامه دنیا د تجارت دار او مدار پاغې دي دا بیا ټول د اسلامیک ورلد نه چاپیره دي او د اسلامیک ورلد په څنګه کې دي لوی لوی واټر ویز شط العرب دره دانیال ابناء هرمز نهر سویز د بین الاقوامی تجارت دا لوی واټر ویز او ابیلاره دا چا کنټرول کې دي د اسلامی دنیا په کنټرول کې دي د موجوده دنیا سیال سونا بیدون کې سونا بیدون کې سرو تیل دا په کومه دنیا کې دي وایي جی د ټول نه زیات تیل کومه دنیا کې دي په اسلامی دنیا کې دا قطر هغه مولا صاحب د شیخ صاحب دی هغه شیخ صاحب بیگانه بل شپه د ګیس دی یو کوی افتتاح وکړه او په باندې آرټیکل لاغې چې دا هغه ګیس دی چې تامه دنیا کې لا تر اوسه په دوره مقدار ګیس چا موندل نه دی خدا به شروع کوي نه چې دا د تیلو دولت وې دی سره 21 صدی کې خلاص شي
نو بیا به داغه پس منظر کې اوس منرلز تاسره معدنیات تاسره واټر ویز تاسره د دنیا مز د تا کنټرول کې تیل تاسره صلاحیتونه تاسره بیا وړي ته ذلیله او امریکا ولې موجوده دنیا باندې ډامیننٹ ده امریکا ولې مسلط ده ځکه چې ټیکنالوژي کې ډېره ترقی کړې ده اوس د ټیکنالوژي ترقی دا د صلاحیت سره سره په دولت باندې موقوف ده با صلاحیت خلک تاسو سره همستا خو ته هغه صلاحیت کو جاګر کې نه کو جاګر کې نه یو جاګر کې جی او دولت امریکای سره نه ده د تا دولت ته غي یوټلایز کوي دا د عربو شیخان د دې ټوله پیسې د امریکای بانکونو کې پرتی دي د دې ټوله پیسې د امریکای بانکونو کې پرتی دي هغه یوټلایز کوي ځان په ټیکنالوژیکل ترقی ته ورسو یوا او تیسری دنیا ته نو د تیسری دنیا نه دغه ممالک او دولت به تور قرض ورکوي او انټرست وسو دی غي اخلي د ټاید ایرلاند هم زماغه پیسې ځکه د سعودي پیسې په اسلامي رشتہ چا دي زما دي او په انساني قوت باندې تیسری دنیا د برادر ممالک دي او د تیسری دنیا پیسې د اسلامي دنیا پیسې هغه امریکا به تور ټاید ایډ ټولي دنیا ته ورکوي انټرست په څوک اخلي انټرست په څوک اخلي جی امریکا اخلي بیا ما ته وګورئ جی دا زمونږ ملګری چې دی مونږه په قهر اختو مونږ را پاتې را دی د خزي حکومت ته او پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې لا یفلح قوم ولوا امرهم امراه بس یو حدیثو امر دا غد نه رانیولو چې خزه بالکل په شریعت کې ناروا ده او را دی چې دا خزه لري کو نو مونږ بیا چې خزه لري کو بیا حضرت ابوبکر رضی الله عنه عمر برازي یا خو چې خزه لري شریعت په اساس نو په کار چې حکمران ورپسې راځي چې شرعي حکمرانی نو دا اوس چې دا صحابي ده که تابعی ده که څه بلاله وای کنه ما وی انسا لاړه خنسا راغی خنسا لاړه خنسا راغی نور سفر خو پرې نه وته امت ته پرې وته دي د ملک ته خیر اون رسیدو بلکې په مزید قار اخته شو چې کم بنیاد اخذي ایخو د خنسا په هغه باندې بلډینګ شروع د پای باندې بلډینګ شروع کو جی کاغه کو بنیاد ایخو نو د پټول دیوال کو غوروخه جو کاغه د تباہی اساس ایخو د پر تباہی چت ورواچو ار تباہی دیوالونه پر پورته کړ خشت اول چون حد بیمار کج تا سوریا مېرا و دیوار کج یو ډنډور مونږ ته غي ماته وګورئ جی دا زمونږ ایمانی تقاضا ده چې په حقایق بزان واقف کو پرون می افغانانو جلسه کې ایت دا خبرو کوم تاسو افغانان خه خلک خو سادهګان ډیر بس یو سیده حساسیت لري چې روس او کمیونیزم روس او مې تاسو دې کې حق بجانب هم ځکه یې تاسو باندې مسلط شي او مغيو او سوچ رچانه کور والی نو سړی په ذهن کې هم خالص داغه دښمنی پرته خالص داغه بل دښمن ته نظر کې راځي نه خو مالک دې اوس بل دښمن ته نظر کوي نادیزانو او زمونږ د عملګره دی وای چې مونږه بیرونی قرضې هغه اوس ناخلو ای باندې مونږه انحصار کم کو ما پرونه یو اجتماع کې ما د انسانیت دار او مدار په انس او تمدن باندې دا په باهمي جوړ او په تعلق باندې دا لکه فرد په دې محله کې د دې عام محله د خلکو له تعلق پاتې کېدې شي وایي او کله تعلق پاتې شي ژوند به اجیرن وي کنه به ژوند به انتهایی سخت وي انتهایی په تکلیف وي کم کار کې بده خود کفیل وي چې د محله سپورټ ته محتاج نه د ماحول سپورټ ته محتاج نه نو که فرد او انډیویډوال د فرد ملاتړ ته محتاج دی نه په عالمي او ګلوبل دنیا کې په هغه کې ریاست د ریاست تعاون ته محتاج دی ما وی دا خبره د مسلې حل نه ده چې بس مونږه کړدې نه اخلو ټیک ده کته په هر میدان کې خود کفیل شوی نو خو بیا ما اخله قرضا خو ما وی ته پرې دا امریکانن دنیا کې ټول نه زیات مالدار ملک ګڼل شي مالدار ملک هغه د ژوند په هر میدان کې خود کفیل دی دا فطرت د قانون سره منافی ده د فطرت قانون د دې تقاضا نه کوي چې فرد په پار میدان کې خود کفیل شي ما پرون یو ځای مثال ورکړ ما نه یو ګور نه زمونږ د معاشري محترم فرد دی اگر چې انګريز ظالم مونږ باندې یو نیم سل کاله دا مهنتو که زمونږ په ذهن چې دا اهل حرفه او دغه خلک چې معاشري ته فائدہ ده ترکان معاشري ته فائدہ ده لیبر معاشري ته فائدہ ده کسان د سماج لپاره مفید شخص دی لوهار د معاشري لپاره فائدمن سړی دی نای د معاشري لپاره فائدمن سړی دی جولا د معاشري لپاره یو مفید فرد دی دا زمونږ د نظر کته وګرځول مونږ د پښتو په اصطلاح کې دې ته کمن وایو سوای ورته
کمن، اسوک ورته کمینه خلک وای، اسوک ورته نکم وای، اسوک ورته انکیان وای دا څه کنه وای دا د پښتو پیداوار نه دی، دا انګريز زمونږ په ذهن کې را اچولو دې لپاره چې دغه شی او دغه لاسونه پروډکټ دي، دغه پیداواري لاسونه دي، دا معاشري ته څه کنټریبیوشن کوي، دغه د خلکو په نظر کې سپک راواله چې د دې پروډکشن طرف ته سره توجه نه چې بیړې د پلان دی کار کوي چې بس د لاس په لاس چولي اخپې په خپا چولي او مونږ ته خیرات تنازي تاسو خدای وخت مونږ له سره کړل، مونږ له سره F16 مونږ لرا کړی دي، مونږ ډېر خوشاله شو جی F16 راکړ معاهده چې کله شو و داغې نشپک کاله پس F16 مونږ ته ډیلیور کړ راکول 100 کاله بعد شپک کاله او کوم سیستم چې پکې ریډار لګیدل او صرف 10 ساله ریډار سیستم وکړ نو شپک کاله خو په ریډار سیستم باندې ته تیر شو او اوس شپک نور تیر شو F16 بس د سرلو جیاز ګرځي را ګرځي نه F16 د سر کو اوس یو نټ خراب شو یو نټ نو مونږ کې دا قوت نشته چې د F16 هغه نټ پیدا کو هغه په باندې ورفټ کو این د جنگ په موقع باندې بیا به امریکا ته زولای نیسو تاسو خدای وخت مونږ له نټ رانه کوي میخ پکې نشته میخ امیر پکې نشته کاغه میخ پکې ورنه نه است نازیدانو کم قوم چې د غیر لاندې داسې دستنګر وي او داسې رهین او مرهون او غاڼه کړی هغه قوم نه څه د خیر توقع کې دی چې دوی به کامیابی ترقای منازل توي کی نازیدانو ما وې پرون بیان کې دی خو ګورئ چې قرضې نه اغستل دا کمال نه دی، قرضې نه اغستل دا کمال نه. امریکا په سلويختو بنیادی اقتصادي سيزونو کې چې تامه دنیا ته راغې ضرورت ده او انسانان ته لا تعلق پاتې کېده نشي باغې کې 3/4 په خپل پیدا کوي او 1/4 د بیرونی دنیا نه راغوري. جاپان چې ټیکنالوژي د دنیا بادشاہ دی او ټیکنالوژي د دنیا په مارکیټونو داغو قبضه ده هغه گویا 3/4 د بار نه راغوري 1/4 په خپل پیدا کوي. ما اصل خبره د قرضې غستل نه دي چانشه نه راغستل نه دي، اصل خبره خود انحصاری ده چې زب خپل کار کوم د خپل فائدې مطابق تباله ډیکټیشن نه راکې په خپل کور زب خپل پويګم نو ما پرونو ما تر 1962 پورې خو مونږ چې کوم زرغي اجناس په بار نه راغستل نو هغه اجناسو چې پاکستان کې خپل دوره پیدا کېدل چې مونږ ته ضرورت نو خو مونږ براغستل برتانیې نه مونږ براغستل امریکای نه هغه وی دا به مونږ زمونږ په دې قرضه کې اخلي او ځکه به اخلي چې مونږ سره زیات دي. اوس کوم ورته ډیر وی چې مونږ ته ضرورت نشته مونږ خپل غنم څنګه کیږي خپل غنم راته څنګه کیږي وې تاسو ته هغه څنګه کیږي نه سره بیا څه کوي نو مونږه سمندر ته ورځونه دا ور سره مو ورځوي خو مونږ نه واخی چې در باندې در ثابت شي چې او دا دوره قرضه باندې دا خو وجه ده چې وای څه کالم دي کې دوره قرضه ورکړه ورلد بانک دومره ورکړه IMF دومره ورکړه ملټی نیشن ادارو دومره ورکړه او ملک په بر روان دي که پکته وای کنه پکته روان دي په سن 1970 کې مونږ باندې قرضه وا 3 ارب ډالر په سن 1970 کې 6 بلین ته ورسېدا. اوس پاکستان مقروض ده 18 بلین ډالر پاکستان مقروض ده د 18 بلین ډالر او داغه انټرست او سود سالانه مونږ ورکو 183 ارب روپے 183 ارب روپے دا مونږ سود ورکو حالانکه ټول بجټ دفاعي بجټ زمونږه 11 ارب روپے او ترقیاتی بجټ 130 ارب روپے 130 سره دا 11 او ځکه 141 شو نو اوس زمونږه ټول بجټ هغه 141 ارب روپے او سود چې مونږ کوم ورکو نو هغه ورکو 183 ارب روپے یعنی سود ادایګي زمونږ ټول بجټ ډیر زیات نو دا ملک د ترقی کولش قطعا نشي کوله. نازیدان اور کو چې علامه امیر شکیب ارسلان دا خبره فکری دي کنه تاسو پوهیږئ خو علامه امیر شکیب ارسلان هغه سیدنا حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ خوب کې ولید. حضرت ابوبکر نه تاسو کوي چې جی دا امت خو ډیر ذلیل ده دی بل دې رسوای نه څنګه خلاصيږي. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ یو فهیمه خبر ورته وکړه یکونون کذالک ما لم يعملوا بالاخلاص. دای بدغه سوي چې سوره پوره په سوره الاخلاص باندې عمل نکړي. اخلاص په عمل مراد نه ده سوره اخلاص باندې عمل نکړي. او سوره اخلاص زمونږ زنانه وتا نارینه وتا ماشومان وتا لوی وتا امام تا مقتدی تا ټول ته یاد ده قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. او سوره اخلاص خدا کې دې سره تعلق ساتي عمل سره تعلق
وایي عمل سره تعلق ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کسان رااله مشرکین مکه وی زمونږ لات یو خدای دی لات یو خدای دی او دا سیمینر ټو الله مشابه د ستاسو د لفظ الله سره منات مو بل خدای دی منات بل خدای دی او ریزمبل ټو منان دا ستاسو د خدای منان والا نوم سره مشابه دی او غزام بل خدای دی او دا سیمینر ټو عزیز ستاسو د خدای یو نوم عزیز دی مونږ داغه مقابله کې خدای دې سنامه ده غزا نامه ده او بیا وی چې د لات د هیستوریکل بیک گراوند دا دی تاریخی پس منظر دا دی تاریخی پس منظر دا دی لایف سٹوری دا مونږ دې ځای نه اخذ کړی دی د منات تاریخ دا دی د غزا تاریخ دا دی دا شجره ده نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی دا ته چې کوم الله طرف ته مونږ را بلې د دې الله را تم سره رشتہ شجره وای چې د زوی د چا دی پلار د چا دی قبیله کومه ده د اوسېږي کوم ځای د سنه جوړ دی خپې دو دی که سلور دی سره وړو کې دی که غټ دی وګونه دو دی که پنځلس دی سم په پته خو پوي کنه چې ستاسو خدای اخر څه تاریخي بیک گراوند دی داغه شجره څه ده داغه رشتہ څه ده داغه قبیله څه ده داغه جنس او نوعیت څه دی جبرئیل امین راغی پیغمبر اسلام خدای خالص کم کړلی دای خو ته په دې مخلوق باندې ور قیاس کړي چې ګینه ته د مخلوقونو څخه حیثیت لري حالانکه چې نسبت خاک را با عالم پاک د خالق په مخلوق باندې قیاس کول څه تصور او کنسپټ دی جبرئیل امین راغی سورۃ نازل شو قل تدیت برملا وایا هو الله احد زما د کوم الله چې تاسو شجرې ته پوس کوي هغه الله دی اونلی ون دی هغه الله یکتا دی هغه الله ایک یو دی هغه الله او هغه الله صرف ایک دی د احد معنا یو نکیږي ایک یو کیږي ون نکیږي دی اونلی ون کیږي موږ ورته د عربیت په حواله وحدت ذاتی حقیقی وو وحدت فردی عددی ورته نه وخه ون دا وحدت فردی عددی دی او دی اونلی ون دا وحدت ذاتی حقیقی دی فردی عددی وحدت او یووالی معنا ده د فردی یو نو سړی بالکل متوجی چې اوس ورپسې سړی وای دوا او بیا وای درې او بیا وای سلور بیا وای سلور اوس یو ملګری پلار روان دی پلار مال کې ز اغه الله د چا زوی هم نه دی اوس پلار نه دی ماته وګورئ نو زما د پلار مال کې ز اغه سره شریکم خو د درجه په اعتبار کمتر شریکم زاغه سره شریکم خو د درجه په اعتبار کمتر شریکم او الله تعالی د چا زوی او د چا پلار هم نه دی اوس پلار د زوی په مال کې شریک دی خو بالا شریک دی معنا دا ده چې کله پلار بغیر ستاسو اجازه ستاسو مال واغستو نو هیڅ قانون هغه ته متوجي کیږي نه چې هغه باندې ته زمان راولي انت و مالک لابيك حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایل چې د نظریه ضرورت لاندې ستا پلار کا ستا مال غلا کو نو داغه نه لاس وایي چې داغه نه لاس زکه چې ته دا پلار مملوکي نو ستا پلار هم دا ستا مال هم دا پلار مملوک دی اگر که ستا کور ته جدا دی ستا ګډه ته جدا ده ستا سود او زیان جدا دی خو ستا د پلار ولای او د زوی ولای رشتہ په بهال ده انت و مالک لابيك تا او ستا مال دا ستا د پلار مملوک دی کتانه غلا کو هغه ته غل نشي ویلې هغه خپل زوی مال غستلی زوی داغه پراپرټی ده نو د زوی پراپرټی دا خو په درجه اولاد هغه نو اوس لم یلد خدای والد نه دی حتی چې زوی ورسره په خدای والی کې کمتر شریک شي او خدای مولود نه دی حتی چې والد ورسره په دې مال کې اعلی شریک شي ولم یکن له کفوا احد او خدای سره څوک مساوي شریکوم نشتا نو شرکا ماته وګورئ پارټنرشپ کې او په شراکت کې شریکان درې قسمه یا داسې شریکانی چې هغه ایکول او مساوي سرمایه لګولي نو یو شریک د بل سره مساوي حیثیت لري یا داسې وي چې یو کم سرمایه لګولي او بل زیات لګولی یو 2/3 لګولی بل 1/3 لګولی نو 1/3 والا کمتر شریک ته ا 2/3 والا دا اعلی او بالا شریک ته اوس الله وای ما سره بالا شریکوم نشتا ما سره کمتر شریک هم نشتا او ما سره مساوي شریک هم نشتا نو په شریکان خو درې قسمه معنی دا چې شریک او تصور نشتا نه بالا شتا نه سافل شتا نه مساوي شتا د شریک تصور نشتا حضرت ابوبکر ته علامه امیر شکیب ارسلان وای
وایي چې دا خو سوره اخلاص ده، د عقیده خبره ده، د خدای صفات پکې ذکر دي، دې باندې عمل کیوں کر ممکن دي؟ څنګه عمل پیو؟ حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تخلقوا باخلاق الله، تاسو ځان کې د خدای والا صفاتونو انعکاس او ریفلیکشن پیدا کړئ. لکه معنا دا ما ته وګورئ، موږ وایو الله تعالی ستار دی، الله تعالی ستار دی، نو نبی کریم علیه السلام وای د ستاریت ریفلیکشن ستا په ذات پکار دی چې لکه څنګه خدای پرده پوش دی نو ته هم پرده پوشي، د چا عیبونه کارکه بنا. من ستر مسلمان ستر الله علیه یوم القیامه، د مسلمان عیوب باندې پرده واچولا، هغه دې بے پردې نه کو. نبی کریم علیه السلام وای ستا په بلا ګناونو په قیامت پر الله تعالی پرده واچي او تابم پټ کی. نو ستار دے د ستر صفت تا کې پکار دے، غفار دے د بخښنې صفت تا کې پکار دے، عفو دے د عفو صفت تا کې پکار دے، جی جبار دے د قوت صفت تا کې پکار دے، قهار دے د دین په حواله کې د غیظ او غضب صفت تا کې پکار دے. عزیزانو وی حضور پاک کو فرمایل چې تخلقوا باخلاق الله. علامہ میر شکیب ته تپوس کوي وی اوس دا صفاتونه به د مسلمانانو په بدن کې څنګه پیدا کیږي، د دې انعکاس به څنګه کیږي؟ وی الله احد. دغلته د خدای یوواله ذکر دی. مسلم امت کې یونټي او یوواله پکار دی چې دې کې د عربي او د عجمي فرق او د پاکستانی او د کابلی فرق وایي، د پاکستانی او د کابلی فرق او د یورپین او د ایشیایي فرق او د افریقنی او د امریکنی فرق، بلکې دا د یو نظریه په اساس یک جان دو قالب وی چې بدن جدا جدا دي، خو روح په دې ټولو کې یو دی، یوواله پکار دی. او وی دویم صفت الله الصمد، خدای چاته محتاج نه دی او مخلوق ټول دته محتاج دی. وی په سیاسي دنیا کې چې سو پورې مسلم امت ځان د احتیاج د دنیا نه بار نه راځي چې د امریکای ته ولې خیر جوړای ونیسي، امریکا دې ته محتاج شي، ځکه سورسز د سره وسایل د سره دي، واټر ویز د سره دي، منرالز او معدنیات د سره دي، تیلونه او ګیسونه د سره دي، د ګلوب په سنټر باندې د قابض دي، اخر دې ولې ګداګر دي او د ولې جوړای نیولې ده، ته چا ولې جوړای نه نیولې. او درېمه خبره لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، د خدای ځان سره چا سره مجانست نشتا، جنسي شراکت نشتا، د زویوالي پلاروالی او ورورولۍ رشته نشتا. نو د دې مسلمان دی غیر مسلمه دنیا سره قلبی او جګری دوستی لري، قلبی او جګری دوستی، ځکه سفارتی او تجارتی تعلقات دا واجب دي تابانه انساني دنیا سره. قطع نظر دینا چې هندو دی که عیسائی دی که سکھ دی، مونږ په دغه معاشره کې دلته هندوان دکانداران کوي، نو خرڅول غسل په جایز دي کنه روا دي؟ شریعت کې روا دي کنه روا دي؟ روا دي. نو په دغه عالمي دنیا کې غیر مسلم ریاستونو سره تجارتی او سفارتی تعلقات دا جایز دي کنه روا دي؟ ژوندې نشي پاتې کېدی. تر بین الاقوامي دنیا سره دی وجه شریعت اسلامي د بین الاقوامي تعلقاتو دایره خودلې ده چې دا به ساتي غیر مسلم دنیا سره تر دې حد پورې. نو ولم یکن له کفوا احد، نتیجه په دا مرتب شي چې بیا به دنیا کې څوک ستاسو مقابله کولونی. اوس عزیزا زاو تاو تام مسلمانان چې دغه دنیا کې ذلیل یولې، الله تعالی او فرمایل ان الذين يحادون الله ورسوله اولئک فی الاذلین. هغه خلق چې هغه د الله مخالف دي، هغه خلق چې هغه د رسول پاک مخالف دي. اوس مخالفت دوه قسمه دي، یو د عقیده خلاف، یو د عقیده خلاف او یو د عمل خلاف. یو د عمل خلاف، نو د عقیده مخالف د رسوار د آخرت په حواله، د رسوار په حواله، او د عمل مخالف د رسوار د دنیا او د آخرت د دواړو په حواله. او زه تاسو ته فرق زه تاسو ته وجه خیم، ما طرف ته وګورئ، زه تاسو ته وجه خیم چې د عقیده مخالف د برسواوی د آخرت په حواله او د عمل مخالف د دنیا هم ذریعہ او آخرت کې ورته هم سزا ملاويږي. وجه دا ده چې د عقیده د مخالف په خدای سره اګریمنت نشته، کشته ورسره وایي هغه خدای ته سره وفادارۍ آفر کړي نه ده، سپېشکش ورته کړي، او د عمل دی مخالف د خدای لا اله الا الله محمد رسول الله په حواله آفر ورته کړی دی د وفادارۍ لایټي شو کړی دا. صحیح شو کړی دا. اوس چې چا خپل لایټي وفاداری نو شو کړی، نشو کړی، هغه ته پنشمنت هم متوجي نه، هغه ته سزا هم متوجي نه. خو چې تا ته اوخم لایټي
او چې کله راته ستا خیال نه نو د شانه د لزه په دې چاړه کې دا و په دې شاکه د چاړه درومنډم لکه عراق والا ملګری صدام حسین سے هغه په دې ایران باندې ډیپند وکړ او اعتماد په وکړو نه عین په دې آخري ورځو کې هغه یو لا ګوریلا ورننه است ریپبلیکن ګارد تبا کول د لپاره په داشا کې ول چاړه ورمنډل نو خلک وای صدام حسین جنگ شروع کو په سلور ختم راز باندې بند کو نو مې ملګریا دو دیر شملکونو سره خبرستا پلارمونه جنگي هغه بیا سلور ختم جنگي بیا غینه نه تختیدلې خو چې کله دغه ملګری دا چې تاریخي طور همیشه قدر کوي چې دا خلک یو نیم لاک ورننه استل نو هغه دوستانو په شا کې ول چاړه منډلا وسغوي کې ریپبلیکن ګارد تباسي خو د عراق جال ژوند کې دوی امکان نشته لہذا هغه لپاره بل لار نه و چې ریپبلیکن ګارد ته سیوای دې بل څه چې ایز جوړ خپل پوزیشنونو ته واپس راشي حالانکہ داغا عزائم دیر بلند ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کا خدا پر ہو تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے آغا وخم د جمعیت العلماء اسلام موقف داو چې دا صدام حسین د ذاتی طور ارث چوي خود د استایید لازم واجب دی او لازم واجب ذکر دی چې امریکا په 15 ارادو خلیج تراغله ده بس اخیری خبر ځان سره یاد کړئ په 100 ارادو راغله او جمعیت العلماء په خپل پالیسۍ کې کله منافقت کوي جی تنها یو جماعتو تنها چې د امریکای په خلاف ولاړ پاکستان کې بل جماعت د امریکای په خلاف څه کسانو موږ سره لومبه سټلو شنو نو دا غي مشرال تلاړه ناغي د ویریفیکیشن سرټیفیکیټ واغسته او کلیرنس واغسته چې نه بس د تاسو خو کړی دي د تاسو خو کړی دي اسملګری نور را سره ان مونږ وې چې د امریکای په ضد کې د تام پاکستان په ستا یو سټرایک وکړو یو ورتال وکړو نو عین پاغش په باندې غي اعلان وکړو چې زمونږ سټرایک سره تعلق نور تاسو ټول پیژنې عین پاغ او یو بل ملګریو هغه بلګیاو کله کله به سشنیس مینی جنډې راوغسته او داسې په لار به زنده‌باد منده‌باد کرا کول مرا کول به سر کړو داسې به وی د امریکای په ضد باندې خو بل طرف ته یو مستقله لابي به دا غي لګیاوا په بین الاقوامي اخباراتو کې او قومي اخباراتو کې د صدام حسین او د باس پاچا خلاف به آرټیکل لیکل باس پاچا خلاف به آرټیکل او یو جماعت چې د ادنا کارکون نه واخلي د سپینګری لیډر پورې چې دا غي خبره یو وا صرف کم جماعتو جمعیت العلماء اسلام چې با امریکا جابر قوت ده دا ظالم قوت ده د دې ظالم په مقابله کول پکاري اوس عزیزانو مونږه هغه خویلو سو خبره مکړې تینځو یو خبره مکړې چې امریکا والله که په کویت مې نه یا په دغه شیخ مې نه که په کویت مې نه او یا هغه شیخ شکل ډیر خپل نه زکه مې نه دا شکل ډیر خپل نه زکه مې نه مونږ والله که په کویت مې نه یا د کویت په شیخ مې نه یا د کویت په مسلمانانو مې نه او الله کا بیا په دې فهد مې نه یا په پلان په عبدالعزيز مې نه او یا په بیت الله مې نه یا په مسجد نبوي مې نه کله بیت الله ودا چې د حرمینو حفاظت ضروري ده موږ دې لپاره راوغسته نو ما ودا بل حرم شریف مجاورین دا بوش دا بل حرم شریف مجاوري سالات او ما چې دې په بیت الله مې نه نو دا زمون قبله اولای ولې يهوديان لقب څخه ورکړي دا بیا چې په قبله مې دې په کار چې هغه قبله مې احترام وکړي جی او مونږه اوه چې دی والله کړه سعودي په غریبانو یا په مسلمانانو باندې یو خبره مدا کړې و چې دی راغله ده فقط د تیر دولت باندې قبضه کولو لپاره راغله ده او وجه دا ده چې د مرحوم شاه فیصل دور کې عرب اسرائیل جنگ کې سنه 71 کې د شاه فیصل دور کې د حضرت مفتی محمود رحمت الله علیه په مشوره باندې خلک خبر څو کې دی خو حقیقت دا نه دی د حضرت مفتی محمود مشوره باندې مرحوم شاه فیصل د تیلو د آیل پروډکشن کنټریز دا هغه اجلاس راوغستو او تیل باندې کوم مغربي دنیا باندې مگر جیاز جام شو ټینک او موټر او بحری بیړای جام شو بس مړه غي هند زپکړه به بس دي جنگ بس ته جنگ اوس امریکای ته خو هغه دردو چې دغه تیل همیشه زمون خلاف استعمال دي شي لہذا د تیلو د دولت په قبضه کې څنګه موقع ورته فلاس رااله د تیلو دولت باندې قبضه وکړه څنګه قبضه د لسو کالو لپاره دغه سټیټ او ریاستونه به پیسې غي ته زرګونه بیرل تیل روزانه ورکوي دا یې چارجز د کیږي او هغه چارجز زمانه کوي ادتا نه کوي د پاکستان نه کوي د بنگلاديش نه کوي د ترکی نه کوي یعنی د هغه چا نه کوي چې د امریکای ملاتړ کړو هغه چا نه کوي چې د امریکای ملاتړ کړو زموږ نه کوي نو یو د تیلو دولت باندې قبضه مراد او قبضه وکړه او دوی چې مسلم امت کې د حکمران او رعیت مې کوم جګړه پیدا شي او د ریاست او ریاست مې کوم جګړه پیدا شي نو مسلم دنیا هغه ټوټه ټوټه کړه اردن د چا په سایډو
د صدام چا په سایډو او لیبیا د چا په سایډو د صدام خو ترکی د چا په سایډو د امریکای او شام د چا په سایډو د امریکای او د فلسطین هغه یاسر عرفات لیونه چا په سایډو د صدام او بیا هغه لبنان ولا چا په څنګه د امریکای اې چا په څنګه هغه د امریکای او بیا وګورئ د پاکستان غلام اسحاق خان نواز شریف د چا په څنګه او پاکستانی قوم د چا په څنګه نه د امریکای دویم مقصد داو چې یو ملک د حکمران او د عوامو ټسل پیدا شي او بین الاقوامي دنیا کې او مسلم دنیا کې د ریاست او د ریاست ټسل پیدا شي دغه دویم فلسفه دا یو عملی کړه او دریم راغله و دې لپاره چې عراق په اسلامي دنیا کې او په تیسری دنیا کې لومبنه ملک دی چې اټومي صلاحیت حاصل کړی دی کوم صلاحیت حاصل کړی دی یو ځل خپل ریاکټر والو په اسرائیل باندې او په دویم ځل هغه بیا ځان برابر کړ او بیا ځان هغه صلاحیت ته ورسو داغه د اټومي ریاکټر او د اټومي صلاحیت د تباکول لپاره امریکای باندې دا لازمه و چې په دې حمله کړې امریکای باندې دا لازمه یعنی دې کې کویت نه بیا هم دې نه پر خدای سبحانه جوړول حمله په خامخا کویت ته خدای غریب مجبورن تلو چې کویت به تور اډل د خلاف استعمالو نو زماره تربور کور چې زما خلاف زما دشمن به تور برج استعمالي نزړم به دشمن سره جنگ کوم به په تربور ورزم غنه قبضه اخلم چې دا ستا کور خو زما کور د پاسره مال ستاله کور به لګر کی دلته راځي غبر جوړي نه خداغه مجبوری وا حالانکه کویت باندې قبضه داغه مراد نو واسوي چې دا ماته اوس برج جوړیږي د امریکای زدا برج ختمو مولینا نه عزیزانو درېمه خبره د امریکای لپاره هغه گویا څه شی و اټومي صلاحیت تبا کول او چې جنگ بن شوی هم دي نو امریکا لا تر اوسه پورې اقتصادي پابندۍ نه ختمه یو نه ختمه ولې ورته وی ریاکټر راوخیا سلاوخه او بایولوژیکل آرمز دي تاسو او اټومي اسلحه دي تاسو هغه اسلحه راوخیا سلور زل ټیم رالل سو واری رالل سلور واره ټیم رالل یو ټیم راغی د اقوام متحده بل راغی ټول راکې چان کو بس دغه اسلحه را چې دا کم متاز تکي خودل دغه سکټ دی او دغه او گویا فلانه شه دی او دغه فلانه شه دین علاوه ما سره څه شي امریکای والوی زموږ ریډار راغستی زموږ ریډار راغستی دي نه د عراق سفیر هغه په یو نو کې چې تاسو ریډار راغستی نو تاسو معلومه نه موږ ورته تاسو ورپسې راشي موږ یو ورته او تاسو ریډار راغستی موږ ته نه دی معلوم تاسو ریډار راغستی دي اوس حقیقت څه دی یا خدا جانے گا یا صدام حسین جانے گا او سیا خدای ته پته ده یا بیا صدام ته دا ملګرو ته پته ده امریکای ولته تاسو ورشي کچرته نو وای کړئ ځکه موږ پابندی را باندې نو تاسو ورشي او تنه واخلئ نازیدانو دریم مقصد داغي اټومي صلاحیت ختمول او ضایع کولو او سلورم شي داغي مقصد هغه گویا داو چې عراق پسې نمبر دا د پاکستان د ځکه په تیسری دنیا کې او اسلامي دنیا کې دویم اټومي صلاحیت والا ملک هغه څوک دی اوس چې موږ د امریکای ملګرتیا په جنگ کې وکړه نو موږ له انعام پکارو کو پابندی را باندې پکارو وای کنه انعام پکارو کو پابندی ترکی له انعام ورکو زړې قرضې ورته ټولې معاف کړه مصر له انعام ورکو زړې قرضې ورته ټولې او نوې لون ورته ورک نوې لون ورته ورک او موږ باندې قرضه بند کړه امداد را باندې ولې را باندې بند کړه موږ په جنگ کې ملګرتیا کړه دا وی اټومي ریاکټر دا موږ ته هینډ اوور کړی اټومي ریاکټر دا مونږ ته قبضه کرا کوي دا به زمونږ کنټرول کې تاسو کنټرول کې به چې د پرمن مقاصد لپاره به د لمونږ استعمالو او دویم شرط راته کې خود چې تاسو فوج شپږ لاکو ته تعداد کې رسی تاسو فوج شپږ لاکو ته تعداد کې رسی دا به ډیکریز کوي دا نور خلک بل ځای محکمو کې دفترو کې کپاو کوي صرف 1 لاک فوج بساتای نو چې ما باندې د اسلحه جوړول عمره بن کی او افرادی قوت را له هم را سل کی 1 لاک تا نو دې معنا دار چې نرسیمارا او ته چې کته پیرامنډکه نه مارته تړلې دي هندستان وزیر اعظم ته کې پیرامنډکه نو سړی د کار دی نه سړی د کار نه دی پیرامنډکا او چې څنګه پرېنه په داسې انداز او پنځم د امریکای مقصد داو چې په عرب دنیا او مشرق وسطا کې اسرائیل ډامیننٹ او مسلط وي دا زمونږ مسلط مانیټر دی چې ډندر دی او د ټول عربو په سر باندې سوري نو څنګه سره کړی په دغه جنگ هغه پلید اسرائیل چې چا متعلق رسول پاک صلی الله علیه وسلم وی چې اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب د سعودي په اډو باندې هغه پلید اسرائیل پایلټان راکوزیدل او هغه جهازونه الوزول جهاز بر سعودیو الوزو به اسرائیلی پایلټ جهاز بر ترکیو الوزو بچا اسرائیلی پایلټ په الوزو جی او سعودي هغه امپلایډلی اسرائیل تسلیم کړه تسلیم نه کړ
حالانکه د ټوله دنیا مهذبه دنیا ټوله وای چې د اسرائیل وجود په مشرق وسطا کې نارواله دی دغه استحقاق نشته دی دغه د اجازه ندی پردیس به کې قبضه کړی دا زه څنګه قبضه او اکوپیشن جایز وګڼم جی او بل خبره اردن ته هغه ته شرط کې خود دې خوګوره اردن ته دو شرط کې خودل چې تا ته امداد درکو خو تا صدام ملګرتیا کړی دا لہذا ته ریټن او لیکلی راکې چې صدام نامي سړی سو پر ژوندې نظام او عراق سره تعلق نه او دیم ما وې ما اوس صدام اگر چې غریب ډیر ځپل دي خو بوش کاکا ته هم لکه د بو پشان خوب کې اوسم یریږي چې چا سره خبره کینو ورته ټیک ته زمونږ بر سره تعلق خو د لیونی متعلق څه خیال دی د لیونی نو هغه ته یو شرط کې خو د صدام نامي سړي سره بستا تعلق نه او دیم شرط ورته کې خو چې اسرائیل به تسلیمه په ټیبل ټاک ورته کې نه داغه حیثیت او اردن والا کاکا لا سخت چې د وړاندې خبره باندې خو غور کول شم خو د دوی باندې غور ځکه دا دویمه خو مسله دا چې ما تسلیم کړي زما د غزا کی پټي او د اردن مغربي کناره چې ما نه قبضه کړه دا خو ما غي ته ورس پال کړه چې حیثیت مو تسلیم کو خدا مې ورس پارل او زغ خپل اسمه ورته څنګه ورس پارم نازیدانو عرض مې کو چې دا خو بین الاقوامي معامله ده قومي معامله شریعت بل نافذ شو څه نافذ شریعت بل خدای دې وکړي چې په دې پاکستان کې نه په تمام دنیا کې د شریعت نظام راشي ځکه مولا سره د په کفر خوږي په اسلام خوږي کله په کفر خوښون د بیا جماعت کې څه کوله مدرسه کې څه کوله د چې د جماعت او مدرسه کې ستاسو سپیرو خبرو ته هم ناشته چې په دې ورته وایي او بیا لګیاره دغه دینی خدمت کوي نو معنا یې دا ده چې د خپل ذلت او رسوایی باوجود د څه شي خوښته اسلام خوښته او د شریعت خدمت خوښته او چې دغه شریعت بل مونږه مخالفت کوو معنا دا ده چې دا به شریعت نه دا به شریعت نه او چې سو پورې دا شریعت بل د اسمبلی فلور ته نور راغله نو پاکستان مسلم لیگ ایز ا هول سره د خپل مرکزی صدر محمد خان جنیجو ار دې بل مخالف وکړه مسلم لیگ مخالف او محمد خان جنیجو بنفس نفیس مخالف جماعت اسلامی هغه مخالف علماء پاکستان نورانی گروپ او نیازی سے هم مخالف داغه شمله هم د شریعت بل مخالف و هغه شمله هغه مزدا شریعت بل نه منم خو کله کله تاسو خو دې دا هغه زوم شریعت بل نه منم یوازې زه نه مخالف ما پټکه مخالف دي جی او جمعیت اهل حدیث اخذ الله د در فقیران دی ایک ہی اللہ کے در کے فقیر ناغه ایک ہی اللہ کے در کے فقیر هغه مخالفین کا هغه د شریعت بل او پاکستان پیپلز پارٹی اخو خود مخالف سیکولر جماعت ته بیا د اپوزیشن کې صحیح شو او تاریخ نفاس په جعفریه دواړه ګروپ موسوي ګروپ او نقوی ګروپ دا دواړه مخالفو او جمعیت علماء اسلام دا یو مخالفو او یو اټ جماعتي فورم مونږ جوړ کړ دیني جماعتونو جماعت اسلامي پکېو مولانا سمیع الحق سے محترم پکېو جی نیازی سے پکېو جی نورانی میاں پکېو جمعیت اهل حدیث پکېو تاریخ نفاس په جعفریه دواړه ګروپ پکېو مونږ په دې مراکشو چې دا شریعت بل خدای پیغمبر سره دوکه کول دا خو کفر ته اسلام ویل دي دا خو خدای مونږه معاف نکي پیغمبر علیہ السلام لاس بر قیامت پر زمون په گریوان کی لہذا د دې شی به भरपूर مخالفت کو اتو جماعتونو یو اته نقطې مرتب کړ چې دا بر دې نقطو په اساس باندې مسترد کو سبب اسمبلی کې ټول پاسو جمعیت سے برش او جمعیت سے شریعت بل پیش کړي مونږ به ټول څه کو او جمعیت سے ته پته ولګی دا نو میاں سے د شپې په خپل کارندگان ټولو پسې ورولګول ان یو ملګری ته وی ته خو پای جای کېګن ناغه ورته او وستا ممبران چې اسمبلی او سېنات او صوبایي اسمبلی ته راغلي دي نو په سیکل راغلي دي پس شي راغلي انتخابي نه کیسو او وی پولیټیکل پارټیز اکټ تا فلور کراس خو ویل دي نه کده شریعت بل تایید نه کو نو په سیکل نه پیاده وکړه واپس دی بیا په سیکل کوم دل تراوستي خو واپس بنکور ته څنګه لګم پیاده او بل ملګری ته وي چې تا خو یو سپینه بنگلا غزا او درولې دا یو د اسلام آباد کې درولې دی یو الته پایتاباد کې ولاړه دا یو الته لاهور ګلبرګ کې ولاړه دا نه دا چرته شاپس برګای خو نه درکړي نه په لکیردار پټکی باندې درکړي سپوږ نو وې کتایید نه کې نو انجام به خنل او غبل ملګری ته وي وستاغه یو نارواله تر اوسه پورې مونږ وینځلې نه دي هغه ته سره تورې وي غریب نه وزارت لاړو اوس هغه د هر روانه ملګرتیا کوي ګوره خاصه بیا راغی اکل کله غریب د سترګې پټي کی تصور کوي چې بیا وفاقي وزیر د سماجی بهبود او د بلدیاتو بیا وفاقي وزیر ځکه غریب خطا شه د عراق په حمایت کې یو بیان وکړ د عراق حمایت د امریکای په دشمنای نه ورکړي یو سعودي سره خپل مذهبي دشمنی ده هغه سعودي سره خپل قبرونو ته بسجده کوي او کنه به کوي خو بسجدو دشمنی ده چې موږ به کوو ورته سعودي والا ورته قبر ته بسجده
نه کوي نه خپل مذهبي دښمنی و د عراق حمایت کې بیان ورکو د آی جی آی په پارلیماني پارټي اجلاس کې د کابینه په اجلاس کې هم نه حالانکه د پاکستان کابینه هم یو لوی فوج د سړیو کې پلټون را روانه ده یو لوی پلاټون دی چې اجلاس روان شي د پارلیمنت اجلاس دومره ډېر شي وزیران دي او مشیران دي او افسران به کار خاص دي مړه کو څوک پکې سره افسوس څه دي نو د آی جی آی د پارلیماني پارټي اجلاس کې مولانا عبدالستار نیازی تھا وزیر اعظم سے ہوئے اور رسوائے کو بے مولانا آپ اپنی پوزیشن واضح کیجئے کیا بیانات آ رہے ہیں آپ کے حکومت کی پالیسی کے خلاف اگر آپ کا ہماری پالیسی سے اتفاق نہیں تو وزارت چھوڑ جائیے وسا خودم رلوی پارلیمانی پارٹای کې رسواش ذلیل شه بیا انسان خو ګیره مو پټکې مو تور داغنه لوی ده او شمله داغنه لوی ده مړه بار راغې ګرمای سردا واغست خو را شرنګ ولا بل ورکا رنگ ولا بل ورکا نو استعفا ورکړه رنگ ولا په درې مرز باندې پریس کانفرنس کې بل ورکړه استعفا پر ځنه استعفا کې نه لیکل په درې مرز وی چون کې دا حکومت شریعت بل سره مخالف نو ما استعفا ورکړه شریعت سره دا حکومت مخالف نو ما څه وکړه استعفا مې ورکړه وی اوه کما قلتوب مې وکړه و ځان لکه غزونه صفا کوي نو د شپې میا سه ته وې چې نه زه شریعت بل مخالفت نه کوم زه به تایید کوم صحیح شو او سار چې میا سه شریعت بل پیش کړ شریعت بل پیش نو مونږه قتل چې خدای دا شملې والا کاکا وپاسي دا کراکول والا وپاسي دا سور پټکی والا وپاسي ادا شین پټکی والا وپاسي که هر قسم مخلوق تناسته هر قسم مخلوق او مونږ کله وته ټوخي کول کله به مرته आवाज کو چې مولانا صاحب سکو بسم الله کوي کنه نو هغه ځان داسې کوم کړو چې اړو مونږ طرف ته قتل نه داسې کته دې قتل کپ ودا وسلې ونو سره زمونږ واسطه نه دا خو د لیونی ځامن دي دوی خو ځان باندې همیشه هر څو ورس کور کوي اوس مونږ باندې دا غوړ تاله ګډوډي نو دا څه کته قتل میا سه ورته چې برملا وای دا شریعت بل چې شاته نه منظور هغه دی وای نو ټولو وی چې دا منظور دی دا موږ ته ټول ته منظور دي او موږ خوشپک لیونی او اشپک وړ لیونی فاصله بالکل منظور نه دا ټول غل خوراک دي دا شی موږ ته بالکل قطن منظور او ځکه منظور نه استاد وایي چې شریعت تاسو ته منظور نه دي ځکه تاسو له هم چا زین کې چولی وکه به چولی د اسلام په نامه او یا به ارتدا ویل چې ګوره زموږ پارټي خو سیکولر ده او موږ شریعت ومنه استاد او مولیانو دا به ورته ویلي به نو موږ ورته چې دا موږ ومنه ځکه نه چې تاسو منل دي او چې تاسو یو منئ دې معنا دا چې سیکولر سره کوم شریعت ومنه یا شریعت نه وي بس دلیل هم نه منلو دا دی اره جواز وجه هم دا چې چون کې تاسو منل دي او تاسو په خپل داویدار چې موږ مذهبي خلک نه یو سیکولر خلک یو نو چې سیکولر خلک کوم شریعت ومني نو هغه به سیکولر زمي او هغه به شریعت نه نو آرټیکل نمبر 3 کې لیکلي دي چې قرآن و سنت ملک کا سپریم لا یعنی بالاتر قانون ہوگا بشرطی کہ موجودہ سیاسی نظام اور اقتصادی ڈھانچہ متاثر نہ ہو دا به سپریم لاوی نو چې نظام دې هم دغه اقتصاد دې هم دغه سودی وي نو دې ته به شریعت ویل شي وایي جی شریعت ویل شي او مدارس فتوی ورکړي دارالعلوم حقانیه د مولانا سمیع الحق سے مدرسه ده هغه فتوا ورکړه چې دغه شریعت بل استثناء الكل من الكل لکه د زید نه چې زید ایکسپټ کړي لکه د شریعت نه چې شریعت ایکسپټ کړي شریعت نه چې د شریعت ایکسپشن وکي دا غي استثناء وکي او مفتی سے فتوا ورکړه چې دا د اقرار صورت کې د شریعت نه انکار ده او جامع اشرفیہ د لاهور مدرسه ده د مستملک مدرسه ده منتظمین ټول مستملک کی دي هغه فتوا ورکړه چې دا شریعت بل دې ته شریعت بل ویل د الله او د رسول نه د بغاوت مترادف کیږي او قاضی عبداللطیف سے د وړاندې شریعت بل موورو د مولانا سمیع الحق سے ملاتړ ده داغه مدرسې فتوا ورکړه چې د شریعت بل حمایت چا کړی دی نو دا دوه قسمه خلک دي یا هغه پوهان دي چې هغه په دې پوهې چې د اسلام سیاسي او اقتصادي نظام د پاکستان د نظام نه بهتر دی په دې پوهې دي خو د سمسلات د وجه د پرمټ د وجه د بنگلې د وجه د سیټ د وجه د سېنات د وجه هغه یې تایید کړی دی عزیزانو نو د قاضي عبداللطیف سے مدرسې نه و دا خپل مدرسې فتوا ورکړی دا چې دغه کسانو ایمان ګډوډ شوی دی د ایمان تجدید کی او وچا چې په جهالت تایید کړی دی هغه فاسقان فاجران دي هغه د توبه وباسي عزیزان الله فرمای ان الذين يحادون الله ورسوله اولئک فی الاذلین هغه خلق چې هغه د الله او د رسول مقابله کوي د الله او د رسول مخالفت کوي عقیده نه کوي آخرت کې ذلیل دي او اعمال نه کوي نو دنیا او آخرت دواړو کې اولئک فی الاذلین سپرلیټیو ډیګری سره وي چې د دنیا کې آخرت کې به دنیا زیات ذلیل او زیات رسوا خلق ني او نبی کریم فرمایل کل امتی يدخلون الجنه الا من ابى زما ټول امت به جنت ته داخليږي خو چې چا انکار کړي دوی به
قالوا ومن ابا یا رسول الله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابه وی انکار دي چا کړی دی نبی علیہ السلام وی من اطاعنی دخل الجنه من اطاعنی چا چې زفالو کړم زما عمل ته وکتل باغ لاري عمل شروع کو زما وینا واوریدا هغه عمل کړه دخل الجنه دی به جنت ته داخليږي ومن عصاني فقد ابا او چا چې زما نافرمانی وکړه دنه زما اتباع ونکړه زه فالو نکړم دی خلکو حقیقت کې انکار کړی دی او دا کسان بیا د جهنم خصوصا شاک دي الله تعالی دغه وینا باندې مالا تاسو ټول د عمل کولو توفیق درکړي الله د پاره ما وې تاسو الله د پاره اوریدل الله تعالی دې موږ اولن رضا شي زمون کوته دی الله تعالی موافق او دعا وکړي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعين. جلی جان خما ته زو موږ درځم په لډېټ نا وخت نو دنه اوس جواب طلبي کو کنه چې ته ولې لیټ رااله نو الله تعالی دې تاسو ټول دوستانو ته دنیا او د آخر خیر درکړي چې دا بیان مو ډېر توجه سره واوریدو کریم خدای تاسو ټول ډېر خوشاله کړي الله تعالی دې هغه نیکان صالحان چې کوم د دین په اساس باندې په دې جدوجہد کې موږ سره شریکان دي الله تعالی د غیر دنیا او د آخرت جایز مقاصد او کامیابی او کامرانی نصیب کړي کم دوستان چې د ناپوهه د وجه د دین په مخالفت کې روان دي الله تعالی دې هغه ته پوهه ور نصیب کړي او د پوهه په اساس دې الله تعالی دینی تحریک سره وابسته کړي کریم خدایا د دنیا په کومه خطه کې چې مسلمانان زپلی دي او مظلومان دي الله دا غي ملاتړو کې خدای د افغانستان د مسلمانانو د آزاد غیر جانبدار اسلامی حیثیت راوستو د پاره ته اسباب پیدا کړي کریم خدایا د فلسطین د مظلومانو ته حامی او ناصر شي الله کریمه مسله کشمیر دا په خپل محض فضل و کرم باندې د کشمیریانو د مرزه مطابق حل کړي پروردگار عالمه د دنیا په کومه خطه کې چې انسانیت سره ظلم کیږي الله تعالی هغه مظلومان له نجات ورکړي الله دنیا کفر ته هدایت نصیب کړي خدای دنیا کفر ته هدایت نصیب کړي الله دنیا کفر ته هدایت نصیب کړي که هدایت مقدر کې خدای مونږه تسلط نه بچ کې خدای بیا کافر په کافر راولګي الله مونږه د غیر تسلط نه خلاصې دا غیر د جبر نه خلاصې الله تعالی مونږه حقیقتا دیندار کې خدای زمونږه عقیده برابر کې الله زمونږه عمل برابر کې خدای زمونږه اخلاقیات برابر کې کریم خدای وخت ځن کدن باندې مونږ په شو باندې دا کلمه جاری کې لا اله الا الله محمد رسول الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين